یو کس د ماسپخین مانځله جومات ته رالی او دی چې کله جومات ته رالی نو امام په فرضو باندې ولاړ دی دته چې دی نو د څلور رکعاتو د سنتو ټیم میلاو نشو او دی د امام سره په فرضو کې شامل شو. کله چې امام فرض پوره کړل او سلام یې وګرځولو نو د دې نه پس آیا دا کس به هغه اولني څلور رکعاته سنت مخکې کوي او که نه چې کوم دوه رکعاته سنت پاتې دي هغه به مخکې ادا کوي؟ نو د دې مسلې جواب دا دی چې اول به چې کله د فرض د امام سره وکړله نو اول به دوه رکعاته سنت وکړي او د دوه رکعاتو سنتو نه پس به کم اولني څلور رکعاته سنت چې د ده نه پاتې شوي نو هغه به دی په اخره کې وکړي. د هغې وجه دا ده چې کم اولني څلور رکعاته سنت هغه خو هسې هم د خپل محل نه چې دی نو بې ترتیبه شو او دوه رکعاته کم سنت چې دی نو د هغې محل او کمزي چې دی نو هغه د څلور رکعاتو فرضو پسې دي نو لهذا هغه دوه رکعاته به په خپل ځای باندې وکړي او کم څلور رکعاته سنت چې د ده نه پاتې شوي نو هغه به بالکل په اخره کې وکړي. خو که بالفرض یو کس هغه داسې وکړي چې اول څلور رکعاته سنت یعنی د فرضو پسې څلور رکعاته سنت وکړي او بیا دوه رکعاته په اخر کې هغه دوه رکعاته سنت وکړي نو هم په دې طریقه باندې خو کېږي. خو بهتره دا ده چې دوه رکعاته سنت په خپل ځای باندې ادا کړي په کم ځای باندې چې یعنی د فرضو پسې چې کم د هغې نمبر دی نو هغه دوه رکعاته دې ادا کړي او بیا په اخر کې چې دی نو هغه څلور رکعاته سنت دې وکړي.